الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عجبا كيف يعصي الإله كيف يجهد الجاهل في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है वही खुदा है. उलमाए किराम दरदुल इल्हाद दर्सुन रवान दी मगरिबी फिक्र फलसफा बयानेगी. پرونی درس کې دا درې درسونه چې کوم شو نو دا په تنقیحات باندې شو. موږ 45 تنقیحات دلته ذکر کړی دي خو موږ چې کوم کتاب محاضرات او دا مقاله رد الالحاد موږ اردو ته اړولې د محاضرات په نوم باندې محاضرات رد الالحاد اردو شرح د مقاله رد الالحاد وایي کې موږ 165 ته الحمدلله موږ رسو ورځ پورس چې موږ سونه بده کې کار کوو مخې ته راځي دا وګړه راجمع کوو. اوس راځو سم متفرق مفید معلومات تاسو ته مخه ته سنا سمون بیان کړی دی د دې موضوع متعلق مونږه دا په وخت د مجلس کې په وخت د مکالمه کې تاسو ته پکار راځي مونږه دا خپل هم تاسو خپل مابین کې په دې باندې مجلس کوو نو دا به تاسو لپاره سوي مفید معلومات به دوی سنا سم وضاحت به تاسو ته د موضوع متعلق کیږي. بڑے سے عبارت شروع کا نورا سے کتاب کے موجود ہیں. بسم الله الرحمن الرحیم. مفید معلومات. کله سپوږمۍ فاصله صرف 50,000 کیلومتر وي 50,000 کیلومتر وي پولیس بانو کده د سپوږمۍ ګوره 100 کیلومتر ده 3,86,000 میل ده نږدې ته بالکل یو سکند کې رسیږي. څو درنا پر رفتار سره څو درنا پر رفتار ګوره رڼا ته ورغله کنه شلک کې بس سکند کې وانت رسیدل ته بناست اوله زبانو نو دا وی کچری دا 50,000 کیلومتر نو بیا بس کېدلې مړ زبانو نو بس مګه بهر وخت سره مړ زبانو د سمندر طوفانونه موجود دی ولی بس طوفان نه موجود دی همدا بلګه همدا شاربل به کول ورو کشش شکل د وجه نه بیرو د سمندر سره دا طوفانونه 24 غنټه موجود دی مړ زبانو د سره بس اکثر آبادی بس ختم شي ځکه اکثریت وبدي کنه نو چې په سمندر کې هر وخت طوفان 24 غنټه طوفان خو په مزه اور په کراچي ډوبېږي چې په مزه برازي تر دې علاقو ته برسيږي نو اکثر آبادی به ختم شي وي مولوی صاحب نو دې سپوږمۍ له دومره دغه چا برابر کړي ترتیب مولوی صاحب دویم نمبر مفید معلوم مذهب غیر مادي سیز دی دا مادي علوم او د دسترس نه ماورا دی دا سي مادي علوم ته هیڅ حق نه حاصل چې په مذهب باندې اعتراض وکړي. مولوی صاحب دوی که تاسو د ساينس په مقدمات او د ساينس په اصول سره په مذهب اعتراض کوي مولوی صاحب نو تاسو ورته چې بھائی مذهب چې دا غیر مادي چیز نه بحث کوي دا روحانيات نه بحث کوي او دغه سي دي په مذهب کې څه د ایمان بالغیب در کنه او په ساينس کې خو ایمان پسې شي د بالمشاهده دا او مشاهده چوشي نو کېږي نو د دې دغه لین جدا دی او د دې لین جدا دی دا اسکل په یو بل باندې ملشبانو دا په مذهب باندې اعتراض کول د دې حق نشته. دریم نمبر نیوټن وايي هغه د جل جلاله نشته کوم چې د سیارو په گردش باندې حکومت کوي. لاپلاس د خپل مشهور نظریه په بنیاد وايي چې فلکي نظام کې د خدای ضرورت نشته. دوی چې دي دا فلسفه چې دي اکثر پکې دهریان دي لکه دا نیوټن په اړه کې د دې په اړه کې متضاد اقوال دي لکه ور چې ډاکن دا ملحد ثابتوي هغه په خپل باندې ویلي حالکه سټيفن هاکینګ په خپل باندې سټيفن هاکینګ په اقوالو کې ما په خپل کتلې دي چې هغه وایي چې دا نیوټن چې دی دا د معجزاتو قائلو معجزاتو څنګه قائلو کله چې ما تاسو ویلي وحدنامه قدیم چې کوم دغه شپږم نمبر کتاب د یوشع پنځه کتابونه د تورات نسبت کیږي کوم چې کتاب اول پیدایش ته بیا خروج دی ګنتی استثناء ولسبانو دا پنځه کتابونه ته د موسی علی السلام د تورات نسبت کوي شپږم چې د یوشع علی السلام دا د یوشع په نوم کتاب هم دی د کې امریکا سره چې د دوی جهاد کول نو د باندې مازیګر شو نو چې مازیګر شو نو د سوال کو یوشع علی السلام چې پروزګار موږ باندې دا نور ودرو چې موږ څوک د قوم باندې فتح حاصل کو کوئی کنه کوئی مولزبانو نو نیوټن د دې معجزو قائل دی چې نیوټن د معجزات قائل شو خو د خدای د وجود قائل شو کنه شو خو البته چې کله بیا دوی خپل بیانونه کوي خپل لیکچر ورکوي نو دوی څه کوي نو دوی خدای نه باندې مولزبانو دارون او پاسچر هم دا کار وکړو په دې میدان کې په موجوده صدې د علم ترقی وکړه دوی وایي چې خدای نشته دی. مولزبانو مذهب او جدید چیلنج دا مولانا وحید الدین خان رحمت الله علیه کتاب دی
دا وحید الدین خان رحمت الله علیه سری مذهب او جدید چیلنج دا شانته کې دا والټیر د خدای په باره کې سوی د الله جل جلاله برکت والټیر وایي د خدای جل جلاله دنیا پیدا کړه د دې داسې مثال دی لکه غړی ساز چې غړی ساز جوړ کړي او بیا هغه په خپل باندې چلیږي چې دا غړی ساز سره د جوړونکي هیڅ تعلق نه وي دا والټیر چې دی دا د ډیزم والا دی وروسته د الحاد تعریفاتو کتاب سره روان دي 15 قسم دي مطلق الحاد والا دی ډیزم والا دی پکې لادرت والا پکې دا ټول پکې روان دي د ډیزم والا وایي چې ټیک د سره منو چې دا قوانین د فطرت په دې خبره کوي چې دا الله پیدا کړی خدا الله به قوانین د فطرت او د ارث پارلوس په خپل کېږي لکه څنګه چې قدیم فلسفه وایي چې کول اشاره چې دي عقل اشر چې دی دا کائنات نظام سمبالي هغه دا نظر لرله د غړې مثال ورکړي ډیوډ هوم چې د خپل معنی ډیوډ هوم د هم غټ ملحد دی دا جان لاک هم د ملحد دی مولوی صاحبانو دوی وایي چې موږ غړې لیدلې د نو دا دنیا هم نه دلته چې خدای پیدا کړی دوی د سره د خدای د وجود نه څه کوي مولوی صاحبانو انکار کوي چې موږ ډیوډ هوم مولوی صاحبانو طرف ته نسبت ده چې د هیومنزم انسان پرستی د فلسفي بنیاد هم دې سړي خېده دا ډېر غټ سړی تر شوی دا ټول غټ فلسفه تر شوی د ملحدین دی مولوی صاحبانو نو ډیوډ هوم او جان لاک وایي چې موږ غړې لیدلې ده ولیدله مولوی صاحبانو چې څنګه جوړیږي لیکن موږ د دنیا مشاهده نه کړې مولوی صاحبانو دوی د مطلق خدای نه څه کوي مولوی صاحبانو انکار کوي دا شانته کې دا بل اول به انسان ته دا معلومات نه وي عبارت وي اول به انسان ته معلومات نه و چې لمر څنګه ګرځي شپه ورځ څنګه راځي دا موسمونه څنګه بدلیږي نو دوی به مافوق الفطرت طاقت خیال کولو وضاحت لیکن اوس د ساينس په ذریعہ دا معلومه شوه چې دا څنګه کیږي لیکن دوی سوچ او فکر نه کوي چې په دې کائنات کې دا نظام چا برابر کړی دی چې دا هر څه په یو خاص ترتیب سره چلیږي اوس دې سوې مغربي فلسفه وایي او موږ ته دا پته نه وځي دا اور څنګه تندر نشي سپوږمۍ څنګه تندر نشي اوس موږ له ساينس خو دل کنه دا نور چې تندر نشي دا سپوږمۍ مېنستر راشي دا نور رڼا ځمکې ته نه راسيږي او دا سپوږمۍ چې تندر نشي نو دا نور مېنستر راشي دا نور سپوږمۍ موږ له تخکاری دا صرف موږ له ساينس خو دل خدا کنټرول کوونکی څوک دی دغه دا ترتیب چاره جوړ کړی دغه دا رفتار دا چا مقرر کړی د مولوی صاحبانو الله مقرر کړل مشابه مولوی صاحبانو دا شانته کې دا بل فلسفي دی چې حق سله په نوم باندې دا وایي زه داسې واقعیت پېښ کوم عبارت وي ټي ایچ سلی وایي چې زه داسې واقعیت پېښ کوم یعنی واقعیت د فطري اسبابو تحت صادر کیږي نو هغه ما فوق الفطري اسبابونه نشي پیدا کېدلی دوی وایي موږ چې تحقیق وکړو نو معلومه شوه چې مذهب د انسان د لاشعوري پیداوار دی په واقع کې داسې نه دی دا وایي چې د خدای جل جلاله حقیقت د انسان یو خیالي تصور دی دا دوی هغه اقوال دي دوی وایي چې د مذهب دا انسان لکه دا ماشوم دی کنه او دا په زما په کور کې الله پیدا کړی دی نو دا موحد دی مسلمان دی دی وایي چې دا عیسایانو کې کوم ماشوم پیدا شي هغه د خپل معاشري نه سکیږي مولوی صاحبانو د معاشري الله شعوري نه بس راځي او الله شعوري بيدیګه والله شعوري دا به چې بالغ شي مولوی صاحبانو به وسکی خپل تور طریقو باندې ملک موږ دا خبره غلطه ده هر یو ماشوم په فطرت د اسلام پیدا کیږي کل مولود یولد علی الفطره فابواه یحمدانه او یمجسانه او ینصرانه مولوی صاحبانو نو موږ ورته وایو چې په دې کې الله استعداد د اسلامي خدای ځکه چې موږ په خپل سترګو باندې وینو چې فلسفه ایمان راوړي څه فلسفه ایمان راوړي لکه ډاکټر مورس بوکای مولوی صاحبانو هغه چې کله تحقیق وکړو په جنین باندې تحقیق وکړو د انسان په تخلیق باندې په فرعون باندې د فرعون په ممی باندې کوم چې دا مړ دی په دغه باندې تحقیق وکړو د وړو البته لندن ته ټیسټونه وکړو نو دا حق الیقین ته ورسېدو ایمان راوړو مولوی صاحبانو نو کوم ماشوم دا د دې مولوی صاحبانو د دې فلسفو د اقوال غلط دي چې دوی وي دا د لاشعوري نه نو لاشعوري هم ماشوم توپ کې چې بالغ شي بیا لاشعوري نه وي ته اوس د انسان د سوچو کې دا نظام دا د سوچ او فکر وکړي د ټولو مذاهب مطالعه دی وکړي چې کوم محفوظ ترين کتاب دی او کوم دا سره مطابق دی په خپل بدا پس کوي په قران به ایمان راوړي مولوی صاحبانو خو چې تر څو پورې تحقیق نه کړي به تحقیق مولوی صاحبانو لکه دا هارون رشید په زمانه کې یو يهودي عالم هارون رشید ورته دعوت ورکړي چې ایمان راوړه په دې ډېر بده ولګیدا چې زه خپل باندې غړ دغه ما زه خپل باندې او پادری ما کوپه ما چې دا غي چې کوم مشر دي او ته ما ته دعوت راکې د ایمان دا د مجلس ته لاړو خپل شو 2-3 کاله پس راغی چې راغی نو سړی مسلمان شو کیناسو نو ته تاسو کوم شي چې سبا دا تفسیر قرطبي دا واقعا راغستې کې د سما کتاب کې ذکر کړی می نو هارون رشید تاسو کې چې دا څه وجه ته مسلمان دې ما د دعوت در کو مسلمان نشو بیا څنګه وای تاسو کله ما دعوت د اسلام را کوی ما مره خبره ډېر بده ولګي خو بیا وای زما سره واسطه چرته چې د ما د دعوت را کولای شته خو مطالعه وکړه زه په ټیک د خپل تورات په روان دي خو د اسلام مطالعه دل کړم ما چې کله د قران مطالعه شروع کړه وای په ما باندې بس کېږي وای په ما باندې حقانیت ظاهره دو تر دې پورې چې ما خپل کتاب مطالعه کوله د قران مطالعه مې کوله
لکه دې ډاکټر بورس بوګای کتاب چې لیکلی دی ساينس بایبل او قرآن موجود دی ملزمانو ملاویږي د خپل باندې هغه وخت غټ انګریزو په خپل باندې تاسو د انګریزو د هغه وخت د قرآن د حقانیت اقرار کړو چې په قرآن کریم کې د فلکیاتو متعلق څونه واقعیت دي دا 100% صحیح دي او تر دې چې هغه د حدیثو کړو کوم چې ډاکټر حمید الله رحمت الله علیه واقع مل بیان کړی و چاته یاد ده هغه تاسو به ته راکړی د ملزمانو یاد به شابه ماشاءالله دوه حدیث د امام بخاری په دوه حدیثو اعتراضات کړو اټرمټیک دي دوه باندې اعتراضات کړو چې کوم مرتبه ډاکټر صاحب رحمت الله علیه جوابات کړو هغه یاد ساتي ملزمانو نو د دوی دا خبره غلطه ده چې دوی وې د لاشعوري نه پیدا کیږي لاشعوري ماشومتوب کې چې به بالغ شي ډېر خلک څه کوي ملزمان ایمان راوړي دا چاته کې فرایډ دا بل یو فلسفي دی دا وایي ما تحقیق وکړو چې ماشومتوب نه د انسان په ذهن کې وې د لاشعوري کې د انسان په ذهن کې دا خبره واچول شي او بیا وروسته غیر عقلي ثابتېږي ولې غیر عقلي ته ما ته ثابت کړه زما یو مذهب الحمدلله زه عقلي طور منصیو علا وجه البصیرت ملزمانو موږ مسلمانان یو او به چې دا فلسفه موږ یو زموږ په الله باندې نور ایمان زیاتېږي ملزمانو او عبارت یو فرایډ وایي چې ما تحقیق وکړو چې د ماشومتوب نه انسان په ذهن کې په لاشعوري کې د انسان ذهن کې څه څیزونه کېني چې هغه بیا وروسته د غیر عقلي باعث وګرځي نو دا مثال د مذهب هم دی مثلا د جنت او جهنم تصور دا هغه ارزوګانو نتیجه کې پیدا کېږي کوم چې د ماشومتوب نه د انسان په ذهن کې اچولی شي ملزمانو دوی د مذهب په باره کې دا نظریه لري وایي دا د دروغ ارزوګانې دي چې دي لیلن وی او دا شانته کې کارل مارکس وی دا مذهب خو د مالدار خلکو ایجاد کړي زمیندارانو او د پادریانو د مولیانو ایجاد کړي دي وی زمیندار د خپل سرمایه د خپل مال دولت حفاظت په مذهب سره کوي څنګه وی دوی د سودي نظام د سرمایدار نظام د سودي نظام د غریب ورځ په ورځ غریب کیږي مالدار ورځ په ورځ مالدار کیږي نو غریب چې دا تصور کوي چې دنیا مې خراب ده نو آخرت خو به مخوي دی لوي د نشي د اپیمو د چرسو د شراب وې داسې کار ورکوي بس سړی مدهوش شي ځکه آخرت لکه موږ خپل باندې دا علماء کرام موږ چې علماء کرام په اقتصادي لحاظ سره موږ کمزوري یو د نورې معاشرې نه ولې موږ څه کاروبار نشته موږ درس او تدریس کوو موږ 100 روپۍ خو نه ملایوي بده خو مطمئن او دا یقین دی چې دی موږ له سبب بدله الله رب العزت موږ لاره کوي نو دوی وایي چې دا کور دا خو دي خلکو ایجاد کړي موږ ورته نه ته مذهب خو موږ له ژوند اصول بیان کړي موږ شباب موږ موږ دا مذهب ته بیان نه وباسو موږ دوی ته وایو نو بیا به چا په اصول ژوند تیرې موږ شباب ها مذهب ته بیان نه وباسه زه ته د الله شوري نه کې نه ولې دا مذهب چې د بیان نه وباسي نو مذهب موږ له اجتماعي ژوند تیرولو هم اصول بیان کړي د فرادیم چې په دې اوس کلو کې 15 سنت موږ بیان کړي 15 خبرې موږ بیان کړي ګوره به ورته مولوی صاحب او بسم الله به پناسته بس کې مولوی صاحب په درې ګټونو بس کې مولوی صاحب ته سوچوګه اوس مذهب مذهب خو ماته دا بیان کړي چې ته بیت الله ته کومه دعا کوي چې ته د کې کومه دعا کوي خدای دا مذهب د بیان نو باسم به بس په کوم اصول بچو تیر دوی څه کوي د جواب کوي مولوی دې دا جواب کوي دا فلسفه چې یار سچ ځان ته خوخه د عمل لپاره خوخه مونږ دا غلط اصول دی نو سړی بشرا خوخه یو دا ایو متل میکړه به خلکو نفسه وې سوګه مولې زبرو نو دا غلط اصول شو نو سړی به غلا خوخه نو دا په کوشش کې چې ټول د لپاره غلا تاسو خو اصول دی نه مونږ په دنیا کې اتاره به خلک دي زبرو پويږي کنه پويږي اتاره به خلک دي نو د کوم اصول یو وې زما په سلام علیکم بل وې زما په سلام علیکم بل وې زما په سلام بل چې پکور کې چې اته کسان وي لس کسان وي دوی خپلو کې طبيعت نه برابرېږي د یو څه خو د بلبل دا خو الله رب العزت دا اصول د وحي په ذریعہ موږ ته منتقل کړي دي مولوی زبانو موږ ته را لګلي دي چې د پلار سره څنګه ژوند دی د مور سره څنګه ژوند دی د استاد کوم ادب دی د مدرسې د جامعې کوم ادب دی مولوی زبانو حلال کاروبار به څنګه کې نکاح به څنګه کې مولوی زبانو دا ټول خبرې د ژوند تیرولو په لچا بیان کړي مذهب بیان کړي مولوی زبانو نو کوم مذهب ته د مې نو باسم زه ته تکړه ته ماته اصول بیان کړه لکه دوی کوم اصول بیان کړی دي ټول د خلاف دي ماره په خپل سبق پاتې کیږي ینه اوس په باغې د بحث سره کول زه ولې په کې عبارت به د مذهب خلاف مخالفین یو دعوا ذکر کوي چې د قدیم زماني انسانانو د خپل حفاظت لپاره ما په خپل پیدر استایت تصور پیش کولو چې مصیبت کې د ځان محفوظ شي ځکه په هغه زمانه کې د ساينس اجازه نه وشوي چې کله وسیله راغی یا بل صافت بنازل شو نو هغه دا غنل چې دا مفوق الفطرت استای هر څه کوي په نن زمانه کې د ساينس تجربه دا ثابت کړي چې دا ولي کېږي جولینن اکثری وایي چې مذهب د انسان او د دې د ماحول پیدا شوی دی اوس هغه ماحول ختم شو یا ختميږي دا وایي چې د خدای جل جلاله افادیت په اخري مقام کې د دې مزید ترقی نشي کولای مفوق الفطرت طاقتونه پاسه کې د مذهب د بوج
اوچتول او د ذهن اختراع ده. دا مولویانو موږ په مذهب باندې بحث وکړو نو دې کې نور د خبرې ضرورت نشته چې دوی د مذهب باره کې دا نظریه لري. دا تاسو څه ته خبر رااله چې دوی د مذهب باره کې دا نظریه لري. دا شاته کې اشتراکي نظریه د دې بنیاد کارل مارکس د دې باندې سره پوره تفصیل روان دي. مولویان دا په 1818 کې پیدا شو مولویانو. البته د مخکې د اشتراکي نظام د افلاطون هم دا نظریه پیش کړې مولویانو. او عبارت د اشتراکي نظریه مطابق هم مذهبي او تاریخي فرید دی. البته اشتراکیت تعلق د اقتصادیاتو سره دی. نو دوی ټول مذاهب په اقتصادیاتو کې راجمع کړل. دوی وایي چې مذهب سرمایه‌دارانو او جاګیردارانو پیدا کړی دی. نو سرمایه‌داري نظام ختمېدونکی دی نو مذهب به هم ختم شي. دوی وایي چې مذهب د دې سرمایه‌دارانو ایجاد کړی دی. د غریبانو لپاره د افیم کار ورکوي ځکه چې ټول نظام په سود چلیږي چې دې سره غریب ورځ په ورځ غریب کیږي. دوی وایي کله چې غریب دا نظریه وي که د دنیا خرابه ده نو آخرت خوشتره نو په دې نظریې سره سرمایه‌دار ته تقویت میلاویږي. لینن په کال 1920 مولویانو ما به مخکې وضاحت وکړو ټول روان دي عبارتونه. لینن د اشتراکي نظام د مولویانو په روس کې نافذ کړو. بورس یلسن دا د روس یو صدر ته شو د 2000 کې هغه ویل کاش دا تجربه موږ په افریقا کې کړې موږ په خپل ټول لسب تبا کو. حقیقت خبره ده خاندان نه خلک مخروب کو نکاح باندې نه کول یو مذهب باندې نو اوس واپس مذهب تر علاوه یو چرچ کې نکاح کوي عیسایت طرف ته مګر جیم ختم کړي او مسجدونه ختم کړي. تر دې پورې د اسلام د حقانیت د قرآن نام یو حقانیت دلیل دی چې دا کتابونه چا سره به قرآن نه پرو چا سره به قرآن ګر کوي پنځه کو بیا به دا په ترتیب وچې دی به د یو کمره وای د ماشومان ورته نه کېدل ته به کسب ترتیب به ول برابر چې کسب خو او بیا د ورکول په کتاب نه شو پڑھاولې. دا سفرنامه د پیر صاحب ذوالفقار نقشبندي حافظه الله پڑھاو کې ډېر نوراني دا د خپل د درې پیر متعلق هغه چې کله موږ لاړو سمارقند او بخارا دې طرف ته موږ لاړو ورمن لږ چې ماشومان راوستل چې قرآن حافظه کتاب کې نشو ویلې. موږ به ورته شروع کړ چې اقرا بسم ربک الذی خلق تر هغه شروع کړ چې موږ ورته جاء المدثر تر به شروع کړ او کتاب کې به نشو ویلې ولې کتاب هغه باندې پابندي و. نو هم دا د قران کریم د حقانیت یو دلیل دی که کوم وخت کې زمانه په موږ باندې ظالم راشي چې موږ دا کتاب وایي بیا قرآن سوي سینې ته محفوظ کیږي. او دا الحمدلله فطری دلایل دی مولویانو چې موږ سره موجود دی. دا یو مذهب سره نشته په کائنات کې چې څوره مذاهب دي دوی د خپل کتاب حافظان پیدا کړي زموږ ورسره وبن. دا واحد دا یو وړه خبره او بعد خلاغټه خبره پرې د مولویانو. نو لیلن څه ویل په 1920 کې چې موږ خدای نه منو کوم چې تصور د اربابو کلیساو تاجرانو زمیندارانو ورکول د خپل حفاظت په دې سره کوي. ملحدین وايي د کائنات د مطالعه معلومه شو چې دلته څه واقعیت کیږي دا یو متعین قانون لاندې کیږي د کوم خدای منلو ضرورت نشته. نعوذ بالله دوی وایي دا ګوره د دوی د اعتراضات دي سیبانو دا متاسو د موضوع نه چې کله میدان دوزي به بر میدان اعتراضات کیږي نو ته به د برتا تیارې کړي. جواب قوانین د فطرت د کائنات یو واقع ده توجیه نه ده. تاسو خو قوانین د فطرت معلوم کړئ خو اصل محرکات او اسباب تاسو نه دي معلوم کړي. کوم چې کائنات نه رستو کار کوي ساينس علم دومره وضاحت کولی شي چې دا چلیږي لیکن دا نشي بیانولی چې دا ولې کېږي. مثال ځمکه دوه قسمه گردش کوي او دا ساينس بیا بیانولی شي خو دا نشي بیانولی چې دا څوک کنټرول کوي. دوی د ماده په اړه کې مړ نشي ثابتولی ماده د الکترون او پروټون دوی نشي ثابتولی د ماده اجزات دوی نشي ثابتولی دوی راپاسي کې دوی بس سي راپاسي هر ځړي ځان د فلسفه او پروفیسور جوړ او راځي څه کوي په اسلام باندې اعتراضات کوي. خو وجه دا د مارو تاسو ویل په یورپ کې مول الحاد ولې په تیزی سره خور شو چې مسله دا و چې خود ساخته مذهب سو ظلم او جبر مولویانو د غذا د معلومات د غذا د هضم کېدلو او هغه د بدن جز جوړېدل به اول د خدای ته منسوب وو. مولدین وایي چې دا کیمیایي رد العمل نتیجه د مولویانو. خو جواب دا چې دا کیمیایي اجزا چا پابند کړل مولویانو چې دا سي مفید رد العمل کوي لکه دا وبدي دا وبدي کنه او دا چې ډیر خلک کېږي دا اوس کې سبب کې بیمار بشي مولویانو. دا چې ډیر خلک دی خوراک موږ په خپل باندې مرګريو تر یو خوراکونه غړي دی یو تخشه یو تخنشي نو دا چا داسې دی کې دا پیدا کړی دی مولویانو. دا خصوصیت یو د پاره داسې شي خشه او د بل لپاره zarar نه کشي مولویانو عبارت دی. جواب دا کیمیایي اجزا چا پابند کړي چې داسې مفید رد عمل ظاهروي. غذا چې د انسان په جسم کې داخل شي ډېر عجیب او غریب خودکار نظام لاندې د مختلفو مراحل نه تیریږي. داسې سوچ کول دا چې دا د دې په خپله کار کوي دا د عقل نه بعیده خبره ده. د دې مشاهداتو نه معلومه شوه چې الله تعالی موجود دی ځکه هغه د کوم خوراک نه انسان ته فایده رسوي او د کوم خوراک نه انسان ته نقصان رسوي. مولویانو پوهېږئ که نه پوهېږئ د ساینس د رفتار نه
د دریافتونه عبارت وي. که د ساينس دریافتونه د دین زیات هم شي بیا به هم د مذهب ضرورت وي ځکه د مذهب تعلق د عقیدې سره دی او د ساينس تعلق د دریافت او ایجادات سره دی. د مرجبانو ایجادات سره کوي خو د انسان څه کوي خادم دی چې دی دا ساينس خو د مذهب خادم دی. څوره چې ساينس ترقی کوي د مذهب څه کیږي مذهب ته لار سباقي لکه د اسلام څونه قاعده د جدید ساينس سره ثابت شو که ثابت نشو سنت نبوي او جدید ساينس دا کتابونه د الله والي ما ظرف سره مرجبانو دا تاسو مطالعه کوئ. قرآن خو پرې دا وړل د الله لوی کلام دی. احادیث مبارکه تاسو هغه ولا تاسو داغه توجیهات او وعدات وګورئ عقل به راځي ته به مړه غزلو به ټوپونه وځلو به کلمه وځي زه مسلمان یم اسلام او حق دین دی الله موجود دی جنت موجود دی مرجبان الحمدلله شکر دی چې مسلمانانو پیدا کړو. بل مفید انبیاء کرام علیه السلام ته چې الله تعالی کوم مذهب ورکړی هغه ټول اغلاطونه بالکل صاف دي صافي هغه تعلق د فلکیات سره وي هغه تعلق د طبيعت سره وي او هغه تعلق د حیاتیات سره وي هغه تعلق د نفسیات سره وي. په زرګاو کول نو شو چې په هر زمانه کې چې څومره ایجادات کیږي دا غي وضاحت په قرآن کې الحمدلله وضاحت په مخ کې نه موږ دا وخت نه ویلو چې قرآن کریم ګور د ساينس کتاب نه دی دا د رشد او د هدایت کتاب دی مرجبانو د احکاماتو کتاب دی د اصول کتاب دی د کامیابی اصول پکې بیان شوی دي خو د سره سره مرجبانو چې د فلکیاتو متعلق څونه آیاتونه مبارکه او ذکر دی یو د دوی خلاف ثابت کی د اعتراض کو وای الله رب ال دا استقبال د اعتراض اتم نمبر اعتراض کړي دي جواب شروع کړي د خیر دعا کوي نو ویل دا الله رب ال چې دا اوس مکه او اسمانونو ورځو کې د اسمکه او د اسمان پیدائش کړي دي نو دا کلندر چا ایجاد کړي دي دا خو کوئی 3000 کال مخکې او بچانو میغه سیوا ایجاد کړي دي نو موږ دغه ګور دا خو د قران کریم دا اوس مکه دا ورته خو د قران کریم د حقانیت دلیل بیان شوی دی چې قران کریم چې څه بیان کړي هغه په محضر کې موجود دي کچره د اوس اته ورځې موجوده افته کې او قران د ورځو ذکر کړي او بیا بتاوي چې ګور لکه د بایبل مشاهدات سری د لکه د بایبل د عیسی نظر او مرکز څه دی مرکز دغه دی کنه سمکه ده کنه مشاهده زوي چې نور مرکز دی او اوس مرکز د سره شته دی نه پوهیږي کنه پوهیږي مرسبانو نو موږ دا د قران د حقانیت دلیل دی مرسبانو نو دوی به مرسبانو کو د الله رب ال چې سور انبیاء کرام دي دله چې کوم مرسبانو د اور کړي مذهب د هر څه مرسبانو د اغلاطونو مرسبانو بالکل پاک ور کړي کا تعلق د فلکیات سره دی او د طبيعت او د حیاتیات سره او د نفسیات سره دی مرسبانو د مذهب مطالعه موږ داسې نشو کولی لکه څنګه چې د دنیا د سیزونو په باره کې معلومات حاصلولو چې د هر یو انسان خواهش جدا جدا دی بلکې یو مذهب یو اټل حقیقت دی چې هر یو انسان ورته حاجت لري. دا که چیر سړی راشي روزانه پروفیسور جوړ کې بس قرآن تفسیر ګوري ځان کې نه لکه د آیات ساتي ته مدرسه کې ته ماحول ته ځي کله چې خو نه د میډیکل کتابونه ملاوي کنه نیم حکیم بس شي خطر جان بشي کنه دا شان د کې نیم مولا په خطر ما چې جوړ پروفیسور شي د باقي څه سره پروفیسور د محمد بن ممتاز مناظره وکړي هغه استدلال ورته کوي چې الله رب ال نبی له سلام باندې اسرائیل تر لګل استدلال کوي نو موږ ته له تور د سورته فاتحه بیان کوي چې غیر مغضوب علیهم د څوک مراد هم دا دي کنه څوره غنا آیاتونه په دې باندې موجود دي چې الله رب ال غضب کړي د بچا باندې په يهوديانو باندې او ته چې دا مغضوب علیهم نه دي دا دغه دي بنس نبی له سلام باندې اسرائیل تر لګل نو ما دا اوس پروفیسوران دي خو د اسلام دغه نه دي خبر دې ته چې مد مقابل کوم مولا کوم مفتی کینه بده دي دغه نسوي د دوکو داړو را خبر وي آیات به یو استدلال به بل لنګ کوي یقینا درته آیات په یو شان آیات په سر دي سره موجود نه استدلال بزانه د خېټې نو کتاب خبره دوی غلطه ده امر زبانو که زندگی صرف د مادي تصور کړی شي نو د خیر او شر تمیز به ختم شي بیا په انسانانو باندې حمله کول به ظلم نه وي ځکه ټول انسانان به خامخا یو ورځ نه کېږي د دې خلاف مذهب د خیر او شر تصور پیش کوي او د ظلم او زیاتۍ نه مخنیوي کوي. ولسبان ته چې مواقع بیان کړو کنه دا ویکټر چیمبر په نوم باندې دا یو کس دی دا د خپل کتاب لیکل تاریخ پیدایش د 1901 د خپل تاریخ د دسیسه د عبارت یو تاریخ پیدائش 1901 هغه خپل کتاب شهادت ویټنس معنی نه گواہی یا شهادت شو دی یو واقع ذکر کړی دا هغه وایي زما د ژوند یو مولوی بانو ټریننګ پوینټ چې ورته وایي دوی دا زما د هغه یو واقع ذکر کړی وي ما خپل لور ته وکتل ما د وخت ته وکتلو عبارت یو ټول موجود دی
کې دې شو دا وایي زما یو لور وه چې زما نظر غیر شعوري طور د هغې په غوږ باندې پرېوتو. زما شعور د غوږ سات طرف ته متوجه شو. نو ما د ځان سره سوچ وکړو چې دا څنګه ممکن ده چې داسې پیچیده او نازک اندام دې د اتفاقي طور سره پیدا شوی وي. یقینا د مخکې نه یو سوچ او فکر نه لاندې داسې شوې ده، مګر ما د خپل ذهن نه دا خیال لرې کړو که دا منصوبه مني د دې نه وروستو بیا خدای هم مني چې دا هر څه هغه پیدا کړي دي. نو ما د زړه دا خیال لرې کړو. دوی بیا څه کوي؟ ما ته ویل دوی چې کله سوچ او فکر کوي نو دوی د خدای طرف ته څه کېږي؟ تصور لاړ شي چې الله موجود دی خو بیا دا تصور څه کېږي؟ کوم چې دوی ته الله رب العزت هغه زړه ته کوم حق ورګوزوي هغه څه کوي؟ قصدن دوی ځان د هغې نه محرومه کوي. چې قصدن یو سړی ځان د دې نه محروموي نو بیا خو دا جهالت خبره ده. زر دروازه شابه چې ځان ورسوم دا دوه صفحې پاتې شابه. دا نظریه د ارتقا په باره کې دا سر اترکیت په نوم باندې یو کس دی مولوي صاحبانو د 1866 کې دا مولوي صاحبانو دا ویل چې دا ارتقا نظریه چې دا څه دی دا غیر ثابت شو د مولوي صاحبانو. دغه شانته کې نیوټن دا د کشش شکل په باندې ګریویټي ورته وایي. د کشش شکل د باندې کې راځي دا نه سوبر نه شو سیور پرېوته په سر باندې. نو د سوچ کو چې دا سیور ولې نه راځي. نو د پیدا نظریه د کشش شکل پیش کا چې غټ جسم څونه وي وړو کې جسم ځان ته راکاږي. دغه شانته کې اټم د ماده په باندې کې د ساينسدانانو ایمان بالغیب لري مولوي صاحبانو. ځکه تر اوسه پورې د اټم مولوي صاحبانو چا نه دی لیدلی. نو مولوي صاحبانو چې ته په یو ماده باندې ایمان بالغیب لري نو په مذهب باندې څنګه ایمان بالغیب لري چې ورشتونه کس ته وایي. دغه شانته کې څنګه چې د قدیم فلسفو د سوفسطایو د اشیاء د وجود نه انکار کولو دوی دا نظریه څوک هم نه مني. لاندې راځي ورپسې داسې موجوده فلسفه د غالب نه انکار کوي. دوی دا فلسفه باطله ده څنګه چې هغوی فلسفه باطله ده. دا یو مخصوص قسم څه دی مولوي صاحبانو تشکیک دی چې دوی ته د لا ادرت وایي چې د حقیقت سره هیڅ تعلق نشته. مثال موږ سوچ کوو نو دا دې ثبوت دی چې زموږ وجود شته. موږ سوچ کوو کنه فکر کوو دا دی وجود لکه تاسو یو چې دا پیریډ باندې عبارت مخکې همداسې د کائنات په ټول نظام کې ترتیب موجود دی. دا خبرې کوي چې الله موجود دی. دا خبره یاد ساتئ چې موجود د ذهني کې اشیاء د مخکې تیر شوي دي مولوي صاحبانو. دغه شانته کې د دې وروسته راځئ دا ځان سره واړوئ. دا ډېر اهم معلومات دي پکې مولوي صاحبانو. ما وایي چې ټول ویې به درته سبا په مولوي صاحبانو 81 نمبر صفحه دا عبارت وایو دا حد قدیم نشات ثانیه او د جدید وضاحت په کوم مولوي صاحبانو او د دې ځینې په مغربي اصطلاحات شروع کیږي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.